جی د غږ قدرمنې دا ټیم زه مولا خان سروي کې موجود یم د پښتون تحفظ مومنټ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د مسره نوستی زموږ د په کور کې نوستي په بیټه کې نوستي نو د غږ نیوز دغه اولي انټرویو دو چې د سره کیږي منظور صاحب ډیره مننه چې موږ ته د ټیم راسکه ته هم تل خوشحاله منظور صاحب د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې کوله پیرا شول نو د تو په نظر تو څومره کامیابۍ لاسته راوړلې او څومره څه وبایلل د پښتون ژغورنې غورځنګ نه اول چې کوم یعنی پی ټی ایم په جوړول نه اول چې کوم حالات وي چې څو پره د سړي نظر په هغه نه وي تر هغه پره د پی ټی ایم په حاصلات هم سړی نشي پیدلی په پی ټی ایم نه اول دولته د خلکې تګ رتګ چې کوم حالات وي او پی ټی ایم نه بعد د پی ټی ایم په وجه چې کوم د تګ رتګ حالات جوړ شول عام خلک ته ډېره ارسوني وه دا د پی ټی ایم پریشر و چې جوړ شو په پی ټی ایم نه اول به پښتانه مړه کړل بیا یې په هغه باندې د دهشتګردۍ ټپه هم لګوله بیا یې په هغه باندې ډالر هم وخیستل نن چې دی یو پښتون مړوي شهیدوي بیا پښتانه چې کېږي اف آی آر هم په دغه دی کېږي شهدا پیکیج خو خیر پښتانه وخلي نه خو په ټرم د دغه چې مخ شو د پې وخستی ویس دا یو ورکوي که نه پور په غور به پېژندي دغه شی لرن ماینس واقعې په دا ناولو چې کېدلې په هغه کښې و دغه د لوړ اسپتال ته نه پرې شول ویس یې دغه د خپل اسپتالونه ته هوري امبولانسونه هم ورکوي که نه موږ سره ډېره داسې واقعې دي چې هغه د امبولانس د نه شتون د وجې صحتونه خراب شوي دي پیراره زیږ شوي دي او داسې که موږ راوکسي په غوټو د پښتنو اتفاق اتحاد چې د ټول پښتون کوم یو ضرورت و دا په پی ټی ایم نه اول د چا په او په فریاد ښه صرف موجود و چې یاره پښتانه ډېر بې اتفاق ویس چې څوک دومره هم لږ نظر لري یا یو ور یې د پښتانه اتفاق اتحاد سره لږ څه شوق شته دی هغه په پی ټی ایم ته راغلی دی او د پښتانه یو اتفاق اتحاد جوړ دی پښتانه په خپل منځ چې څه میډیا وانه چې دغه د یوه بلغام سره یعنې پېژندلی وای چې حالات یې څه دي دا پی ټی ایم و چې د پښتنې په هر علاقه کښې جلسه وکړله او ورته د پښتانه چې کوم حالات دي او د پښتانه سره کوم ظلم جبر راغونډی آیا د مظلوم په خپله خوله دغه ته ورواروه دا د پی ټی ایم شتون دی د پی ټی ایم وجود دی چې د پښتنو داسې مسایل چې لوړ یعنې تو بیان کړی تو که د لاپته افراد غږ په 2018 ناول کړی او خلک و چې که چیرې بلوچ څه مسله دو چې کله پی ټی ایم روغی په هغه نه بعد خلک خبر شه که تو چیرې د ایکسټرا جوډیشل کیلینګ خبرې کول یا چې کومې مسلې پی ټی ایم روچکه کړي دي دا په دا ناول ته یو جامع بیان یو جامع اوز چې د پښتنو متعلق د شمېرېدلې دا لوړې وینه یعنې د پښتنو یو د دغه د مسلې تر څو پره چې یو بیموري دو چې بیماري تشخیص نه وي شوی تر پر بیماري علاج نشي کېدلی دا دولت تشخیص وشو چې دا د مسلې لري د وطن په هغه نه بعد پښتانه په دا ناول هم کیدای شي زوی په زوی چاټرایي کړي ویل یا څوک یعنې یو شخصیت وي هغې ویلي وي چې ورته ظلم کېږي جبر کېږي خو دا د یوه فرد چاروا نه دا د اجتماعیت چاروا اجتماعیت پی ټی ایم قایم که بیا پی ټی ایم دا اوس چې کوم دی دا ټوله دنیا ته ورسوه پی ټی ایم د پښتنو د نیمې ډېره اوږده هیسټري دی چې دومره زره کاله کېږي چې پښتون نابود دی خو په دا کښې چیرې هم د خپله ډایسپورا چې کومه ډایسپورا معنا په بهر ملکونه کښې میشت چې کوم پښتانه دي دا پی ټی ایم په غونډ ملکونه کښې نن یعنې سره یوز کړل پښتنو د پی ټی ایم سره شمولیت وکړ تقریبا تر 15 ملکونه پره په ګراوند او انډرګراوند د پی ټی ایم یو تنظیم یو وجود شته دی نو دا وشي بل د پښتانه چې کوم کیس و دا دولته په لوکل توڼه کښې نه و موجود نن د پښتانه چې کوم کیس دی په یو این کښې موجود دی 2020 2021 2019 دا ایون د امریکې پره چې څومره هم د سټیټ پالیسیز دي د هیومن رایټس په حواله سره کوم بیانونه دي په هغه کښې د پښتانه سره چې کوم ظلم جبر دی دغې کیسې راغللې هر کول چې په یو این کښې کوم دی د مختلفې قومینې ورته غونډه کېږي په هغه کښې د پښتنو نمایندان نوست وي د پی ټي ایم پراپر ورته نمایندان نوست وي او د پی ټي ایم بیان کوي دغه ټولې چې روکوږي هم بیا فایده دا دو چې مخکې دلته بیانیه یوه وه چې څو هم وشول ډي جی ایس پي آر چې څه بیان وکړه هغه بیا فاینل به وي بیانیه یوه نه ده د دغې خبرې خپله هم یوه بیانیه شته ده د په بیان نه بعد دنیا کسي
چې دغه خوب راشي چا چې کوم تحریک د پی ټی ایم هغه حقایق په دا ناولو چې کله یو پښتین دغه د مړ کې دغه د متعلق چې کیم خبره د وچلو د اوستي اخیری کیسه وا وسخنه د وس پاغه نه بعد پراپر د حقایق ریپورتس مختارو شي چې دا مسله داسه نه و نو د پی ټی ایم کچره میجا په وجدو باندې غا کسي څه فائدې هغه فائدې د کوم ته لارو بر پښتون ته ډیره په غټو رسیدلې دي زه تر دم راو یا چې دا غا علاقې د پښتانه د چکیمه پوس غریزه علاقې دي دا د دنیا نه دا د میډیا نه دا د سیاست نه دا د علم پوی نه دا د ارشنه لره ستلې وي ځکه په داکښ نو چې یوټیوب پکزن چاته لیکچر ورک پلاس شوی څلور 15 د جون ملګری کړل یو سی بادور چې چیرې په چیک پوسټ نو سو یو به ودرو بل به ودرو پلاس شوی در څلور 15 جاسوسون جوړ کړل وست نشه جاسوسون جوړاوله وست نشه خپل نو دولت چې کیم د یعنی ملیټنسي ریکروټمنټ وو هغه یو قسم په یو شعوري لیول باندې خلک پویا دغه ته د پی ټی ایم بوست یې کړله روسله نو دغه اچمیج یې چې د شهیدونو وینې و انقلاب وروالي زوی چې میج د شهیدونو وینې چې کیم دی د پی ټی ایم په صورت یو انقلاب دی او دا انقلاب دی نه دغه ډیر خلک دغه کوي چې په جلسه جلوس احتجاج ترڅو پر کې خو میج دا وته چې هغه وخت نه در یو دی چې تو په لاټ تو په وال پوروال باندې خلک احساسینا خلک غټه او د خلک غټه یعنی ریپې غټله نه ناغه شای په تو باندې ختم شوی دی و په دا ناوالو چې پښتون شهیدون کېدل څه د څه هغه ایسوب کتب نو کاته نه نن یو دی دغه طاهر دا ور د سردار عارف شهید دا خړ کم دی یو پیرا د پښتون یو لیست جوړیږي یو یعنی په دا ناوال میج ویلای شي چې میجو په سګرزي په پی ټی ایم ناوال چې ودر پلون کیږي چې څومره شهیدون شي پلون کیږي په پی ټی ایم نه بعد بیا سي دا شی وان پراپرلی تی نو دا پښتون یو یوسف کتوب یې راون شو په خپل خبره خپل خبره راونه خپل ځاک یې میندک او یو اتحاد بیا پښتون یې سره جوړ کړ پښتون یې سره یو ځای کړل پښتون اووز یو کو نن چې دولت اووز ورشي چې میش دغه چار کوي تر کوبله پر بلکې چې چیرشه پښتون موجود دا په یو اووز په یو پلیټ فارم موجود اتحاد داسې یو شای دی چې دا قایم څه شي بس ریزلټس به ور خپل ورتي فواید ټیک تو میش چې کیمه مطالبه نیولې وي هغه تر وسه پر میرا سارته نه دی رسولې خود هغه مطالبه سارته رسول د پوره تحریک شپ منظم انداز مخ روان دی او مخ ته تاک کوي یو وخت ان شاء الله او ته ځون ورسوي تو د پښتون د ډایسپورا خبره وکړه دا خبره د وکړه چې نن چې دلته پښتون چګیږي په افغانستان کې پښتون ورسره چګیږي دلته توس چې کیم مشرون دي هغه د توس په د جلسې کې ډېر کام لیدل شي توس دلته د مشر ویل د ځون سره نه کراول په دا کې توس ویل نشوي کامیاب چې ټول مشر هم د سره روان وای مشر خدا وی چې یو د مشر تعریف کمیږ وکي پغنه بعد بیا میږي دغه ځون سره تاګ او د دې شي کیسه وکي یعنی مشر کا اکثر ته وشي چې کوم نمائندګي کې وطن نمائندګي کې نو څوک چې وطن نمائندګي کې اخو د مش سره غون موجود وي کنه او کته چې ملک لیا بل د غای د نومي سره سپینجيري نه نو هتوري دلی وي چې دولت میږي وډ میټینګ په پاک شهر ډیر سپینجيري موجود وي کنه مالک خبره کیږي مالک په دغه معاشق شه په دکی وارنټر شه ډیر زیات ټارچر ډیر زیات بوښته شه پاک شه د اکثر چې کیم دی فیملیز د میر سره ویلوړي دي چې کیم ډیر ټارچر شول د شهیدون شول د فیملیز د میر سره ویلوړي هغه ملکون چې په دغه ویس واخ خپل کردار ادا کوي هغه دا وی چې چونکه د مالک یو د حکومت سره یو اټیچمنت دی هغه بنو د خپل هډیر وجده بیان کړی دي نو د ځنه خلک ځنه داسې دي چې هغه د اغي اټیچمنټس د لوسه مجبور دي اټیچمنټ مطلب د مالک چې کیم دی د قانوني حیثیت د پولیټیکل ایجنټ یا په ویس بخش ډي سي خو ته د مراکې او د جرګې یو سیستم دغه پوروي د قانوني د سیار لوند چې کیم سیستم وو د څه شي پوروي نو په اکشن نه د ورته خپل کردار هر سړی په خپل ځای د کوي ورته شي پیسې لمي امید نه دي چې خلک په منځ شي پیسې لوي پی ټی ایم په لحاظ سره که جمع وکړي زه خپل دا یم چې پی ټی ایم په جلسې کې شو ته دای ویني ویس کته یونیم نوم بخله چې پلانکای ویل نشته دی هغه خو کېدلی شي نور اکثریت چې کیم دی د میر سره ویلوړ دی میر په جلسې کې هم موجود وي او د میر په یوسوبه کې په هر شي کې د میر سره ویلوړ وي
واقعي دغسې راونې دي خړ کمر کمیژ وکسي تضاد مکین چې کومه واقعه دو هغه وکسي عارف چې میژ دوي ارمان لوړی دوي دا واقعي چې هراونې وي ته څرنګه د پښتون ته دا باور ورکوي چې د میژ چې کوم تحریک ته میژ چې کوم مظاهرې دي په دا باندې میژ د دولت واقعي چې کوم دي دا ارتم کوي یله واقعیت خو دغسې راون دي واقعیات بالکل تناسب خو هغه نه شولی یا چې کوم مخ شوه خو په یوه تناسب سره بیا هم راونې دي په هغه تناسب نه وي په انه لږ کمې وي لږ پرشر وي زیات شوی وي خو واقعي بیا هم شته دی خو کامبیج دا وایي چې جلسه جلوس احتجاج په دغه میژ څومره معنی کړي بیا تر یوه حده پورې هغه شي اثرات وي لکه زه وایي چې جانې خیل درنه چې کوم وایي دغه اثرات وي د ماکین درنه اثرات وي د جلسې وانه جلسه وشوه دغه اثرات وي خپل کنه دا اجتماعیت چې کوم وي دا په خوره راغلی هغه خلک چې دولت خیر نه غواړي شر غواړي هغه د پوره ډېر غټ یعنې د پرشر سبب جوړیږي دغه شی میژ کي که میژ چې د دې شي نه د مایوسۍ اظهار وکړه چې جلسه جلوس احتجاج بیا جلسه جلوس احتجاج په کوم وخت نه وي هغه وخت بیا میژ په زړه کې چې څرنګه و په مقابله د هغې وخت دا د جلسه جلوس احتجاج چې کوم وخت دی دا ډېر زورور دی دا د میژ ډېر په لوس شه دی دا د میژ ډېر په کنټرول شه دی او په دا باندې میژ ډېرې چارې استلې دي او دغه جلسه جلوس احتجاج نه یوازې دا وره د میژ د خورې دشمن ته یو پیغام وي دا په خپله خوره باندې د میژ خلکو په منځ کې انډرسټینډینګ زیاتولی یوه ذریعه جوړېږي دوی ته د قوم د وطن د پویولو یا هغې ته نوې نوې آیډیاز راوړل نظریې فکر یعنې داسې فکر چې وطن پې جوړېږي که نه یعنې داسې سوچ داسې کیسه داسې جمله بیا خلق ته د اتفاق اتحاد د ورکولو یو سیستم جوړول دا هر شی ورته پرووایډ کیږي نو دغه شي د فایده شته دی نقصان یې نشته دی او د دې شي د وجو د میژ د وطن قدر وي بې قدري به نه وي که چیرې دغه اتفاق اتحاد د جلسه جلوس احتجاج د میژ نه و بیا د دغه خبرې بې قدري و هغه شان وي د دغه خلک لکه مخکې چې دغه په 2013 نه اول دلته ورسره مخامخ شوي وي یوه خبره ده که د جلسه جلوس احتجاج نه علاوه هم د مزاحمتي سیاست په غږ کې ډېر زیات آپشن دي میژ د دغه لیارې هر شی ورته سټډي کړي دي دا کښېنه میژ ډېر زیات نور هم آپشن شته دی یعنې د جلسه جلوس احتجاج خو 3 کیسې دي 100 کیسې نورې هم شته چې په دا طرز مزاحمت په پرامن طریقه سره دولت بایکاټ هم کیږي دولت ایون چې ډېر مجبور شي خلک هجرت هم پیرا قومي نه وځي لیا په دا باندې پایاجام هړتالي نه کیږي لیا په بازوري نقشې نه هغه خلک چې شر جوړوي په هغه باندې سودو بند شي که نه د هغې خلک سره یعنې نږدولی بند شي دا مختلف انتهایي نور زیات چې پرې هغې ډېره وژده جمع ډېر زیات شکلونه دي دغه که نه نور یې هم شته دی میژ پی ټي ایم د منظم کولو په طرف راونیږي په هغه کښې نه د پی ټي ایم یعنې ملګري لګیا دي د دغه باډیز الیکشن باډیز دغه هر شی جوړ دي لګیا دي خپل میعاد یې دی نږدې وخت چې چا پیره شي بیا تنظیم جوړیږي چې کله یو منظم تنظیم منځته روشي بیا په هغه نه بعد میژ چې کوم نور آپشنز دي او هم میژ زرې غور وي او په خپل لایحه عمل شوی شاملوي تو د تنظیم خبره وکړله درې کوله پیرا شول توس پی ټي ایم نه یو منظم تنظیم ویله نه که جوړ په دا کې اوسه پرې ویله ناکام یی پی ټي ایم ته داسې نشي ویلی چې غیر منظم پورته شوی دی منظم و لوزلی منظم و که دا په یوه منټ لای ویډیو باندې په پیرا 50 ملکي نقشه احتجاجي نه دا داسې نه دي شوي چې غیر منظم وي کمیټیز موجودې وې ملګري یو انتظام موجود و یو انتظامي سیستم همېږه یوه عام جلسه چې شوې دوی هم دغه خپل منیجمنټ ټیمونه وي که نه هر شی سیټ اپ داسې نه شي ویلی چې پیرا غیر منظم خو د یو د اصول مطابق یو د آیین مطابق چې کوم هغه یو نظم و ضبط هغې ته بیس پی ټي ایم رسېدلی دی پی ټي ایم خپل ځون ته آیین هم مخته راوړی دی پی ټي ایم په هغه کښې نه خپل ځون ته رولز ټاکلي دي هغې مطابق باډیز جوړې دي هغه باډیز لګیا دي خپل سیټ اپ کوي که نه دا درې کوله کمیټ بکس هم د پی ټي ایم څه یو جوړ تحریک نه و دا یو جوړ تنظیم نه و دا نه وای جوړېده نو ظاهره خبره ده د یو وخت و خاص په دغه تنظیم سازي چې ته کې لګیا یې توس ته وایي چې بس په آخري مراحل کې دي په دا کې توس د پیغلې د پوره د زنانه د پوره څومره حصه یې ښه دوی بس پرې توس ژڼې خو ډېر وواستل پیغله بالکل نه راووتله د میژ د پښتنې د میژ د پښتنې زنانه د میژ په خوره ډېر زیات زړه بادوونکي دي لکه څرنګه چې د میژ سړي زړه بادېږي په وطن داسې دغه هم بادېږي
د دې تحریک سره د میش د زنانه چې کوم اټیچمنټ دی ذهني فکري کنه هغه په سړی نه د تعداد زیات دی کنه د میش په وطن باندې د دغې نه افیکټډ خلک چې کوم دی آیا نه که یو سړي ته کوم ذهني تکلیف سره څه دی دغه باروبار یا په دنه زیات ته ورته ویلی شي هغه د یوه ښځینه ته رسېدلی یعنې یو سړی په دا خبره بېګناه شهید شه هغې چې کومه کوربوله پوته شوه کومې د بچې پوته شوې کومې د بچیون پوته شول په هغه کښې په ټول نازیت یې د په کوربوله باندې تکلیف په هغه نه بعد تېر شوی دی نو دا خو دولته چې کوم مرګونه شوي دي یوازې مرګ نه و هلته دغه خبره معاشي مرګ ورسره و ځکه چې څه ګاټه واټه کوله څه لارې چلوله څه ډمپره څه یو شی بل شی څه ریډې لګول یا څه بل کاروبار یې کول یا افسر ول یا بل شی و نو هغه ورسره غاښه دا میسینګ پرسن هم دغسې کیس دی چې دا یو سړی نه دی ورکول کېږي کور یو معیشت هم ورسره ورکوي که نه نو دا کښې نه هم دغه ډېرې متاثرې شولې او میش چې کله هم فکر کړی دی دا یو د میش د دغه خورې د سړی پوره ښه ماحول نه دا میش خواندې ماندې چې کومې دي دغه خبرې چې دا هم محفوظ وي دا هم پر امن وي دغه ته تکلیف نه وي میش جنګ ختمه غواړي جنګ چې ختم شي میش نر ښځه چې کوم وي دا یو ذهني سکون به موندي په پی ټي ایم کښې نه دا تفریق نشته ده چې یعنې دا نر دي دا ښځې دي بلکې چې څوک هم دریم وي هغې ټولو ته میش ویلکم دی څوک هم ممبرشپ کوي هغې ټولو ته میش ممبرشپ الاوډ دی ګوښې وینګس چې کوم دي دا د میش د یوه شي نه بلکې میش چې هر شی دا ګډ کېږي او ممکن دي نو هغې پوره میش دروازې چې کومې دي بند نه دي خلوصې دي خو دا وشي چې ښځینه په حواله سره میش سوسایټي کښې یو داسې تاثر خور شوی دی چې که نه دغه دی چیرې چار نشي کړلی که نه بلکې زه دا ووایم چې میش په خوب را باندې ښځینه ډېر لوی کردار ادا کړی د دغه تاثر د ختمولو دپاره تاسو څه کوئ د دغې تاثر د ختمولو لپاره خو که میش سره وکړي د میش که جلسه کېږي یعنې که یو غمځپلی سړی رودري تقریر کوي یو غمځپلی مورکې هم روشي میش په سټیج باندې تقریر کوي خلق ته دا وښایي چې د میش چې کوم د وطن ښځینه دي ډېرې په ننګ غیرت ویلوړې دي د خپل حقوق د پوښتنې قابلې دي که نه نو هغه که تاسو چیرې میش جلسې وکړئ په هغه کښې نه دغه ته پراپر نمایندګي ورکېږي او په هغه نمایندګي کښې زه دا ویایم چې خراج تحسین ورته پیش کوه چې میش خواندې ماندې ورته کله د خپل مظلومیت کیسه کړې دو دغه د ډېره بهترین طریقه سره هغه کړی دو او خلک یې کنوینس کړی دی چې میش په خوب را باندې څومره ظلم جبر شیري دی میش په ښځینه کښې د وړوکي بچیونه نه وخله تر بوډۍ ښځو پره چې کوم دغه د خپل تقریرونه کړي دي که هغه چیرې یو داسې پښتین ژڼی ورته یعنې تعلیم یافته ټول ورته غږ شي یعنې سیټ ورته سیټ ته شي او ټول یو متن ته راوړي یو ریټن شکل ته راوړي زه وایي چې دا د دغه خوب د درد او د تکلیف دنیا ته د پیش کولو یو لوی تصویر وي که نه و دلته چې کومې میش دا خو هغه وی چې غمځپل یې وي دغه نه علاوه هغه د میژه خواندې چې هغه سیاسي لحاظ سره پوهې دي هغې خپل کردار ادا کولی چې کله کوشش کړی دی پی ټي ایم دغه ته خپل سټیج مهیا کړی دی هغې شي په وجه باندې دغه شی چې کوم دی چې دولت دغې وطن ښځینه ننګ هم لري غیرت هم لري خپله د مظلومیت کیسه د خپل وطن د مظلومیت کیسه د دنیا ته خپل قوم ته نن چې پی ټي ایم کې د زنانه موجودګي کسې یا تیر چوال پی ټي ایم و د زنانه کم ولی پکې غلی دی که زیاتولی رسي یوه خبره دا ده چې د زنانه په اول ټیم کښې یعنې په جلسې کښې زیاتولی و خو په هغه نه بعد د دغې ملک چې کومې خفیه ادارې دي دغه یوه یې په ټارګېټ کړله د میش سره مثالي نشته دی بلکې که میډیا ولغوړي میژ ور وښایي چې دغه چې هغه او دغه دی بیا ټارګېټ کول او ډارولې که تاسو ته یاد وي په پېښور جلسه کښې میژ تاسو د وطن یوې خورکې یوې مورکې تقریر وکړه چې د سټیج نه دو په بیکرا کښې ویلوړه وه یوه بچۍ ورسره ویلوړه وه او د خپل ورک خاوند چې کوم یو اظهار کوو که نه ډېر زیات تاسو ته پته شته هغې چې کله بیا رابطې کولی هغې وویل چې میژ یې دغه ځای ته راوسي چې مازید د پی ټي ایم سره رابطې نشي کړی ډېر زیات پرېشر بیا میژ د هغې په وجه سره یعنې هغې د پوره لایحه عمل سیټ کوه خو چې کوم خپل ونیوي بیا هغې دا وویل چې نه بس دا شی میژ خپل حل کړي نو ډېر غټ پرېشر دغه د په سړیو نه زیات بیا په ښځینه اچوي خو میژ پی ټي ایم تر اوسه پورې چې ښځینه ته تکلیف ورسېږي یا داسې په لیار چې په رتاق باندې یا په تاک باندې میژ د هغې سره درېږي او د هغې د روکتام کوشش کوي نو پی ټي ایم د دغې خوبرې نر ښځې وړوکي ستر چې څومره هم دي دغه غونډې ته د عزت په سترګې کسي دا غونډ عزتمن خلق دی او د دغه چې څومره هم د خپل وطن د پوره جذباتو د خیر او دغه د پوره یو پلیټفارم مهیا کول دا میژه دواړه ته نر ښځې ته دا
یعنې موږ انکار نه کړه بلکې پروموټ کړی هم دی چې څوک هم خپله خبره کړلی شي څوک له دې کوم خیر غوښتی شي په کومه طریقه درځي یو سیاسي تنظیم یا یو تحریک د دغې د کامیابولو دپاره څه ښه دماغ چې کوم یا په یوه ځای باندې نوسوي نو یوه ښکلې مثبته بیانیه چې کومه ده هغه باقاعده جاري کېږي. د بل سفر د پی ټي ایم د طرفه موږ څه داسې نه ولیدل د توس داسې څوک شته چې د توس یوه بیانیه چې کومه ده هغه په منظمه طریقه باندې خورا کو د توس د پی ټي ایم چې کومه بیانیه ده چې هغه مثبته کو د خلک چې کوم دی هغه کانوینس کو څه داسې ټیم د توس شته دی داسې څه کمی ټیم شته دی؟ پی ټي ایم همیشه مرکزیت لري او په هغه مرکزیت چې نه مختلفې چارې هم سره تقسیموي. امیش په این شکته وکس علمی و نظریاتی پیرایو یعنی برانچ دی پیرایو انسټیټیوشن دی چې دا په مرکز کې وي دا په صوباک کې وي دا په ضلع چې کوم دی پر تنظیمي طرفه دا اداره موجوده وي. هغه چار دادو چې دا و ټوله میاشت د دنیا بیا نیشنل انټرنیشنل لوکل دا غونډ حالات سټډي کوي د هغه په تناظر شو د یو شای منځته راوړي او هر ضلع ته تقسیموي او ورته په خپل سټډي سرکل کېږي. مو خپل فکر دا دی چې 15 کوله مسلسل 2 کوله مسلسل یو ځوون په داسې سټډي سرکل شي چې دومره باخبر وي تیر کو دا د دغه وطن ته یو انتهایی میچورټي وروړي دا داسې خلک منځته راوړي چې په دا وطن په یوه انداز به هم د دغه استعمال چاته بیا ارسو نه شي بیا ډېره مشکله جامه وي. هغه پورې امیر په تنظیم کې شته دی تیر چې کومې امیر دي وخت په وخت امیر په مرکزیت شو چې کله امیر د حالات په حواله سره یو مجلس وکړي یو فکر وروړ په هغه باندې د لایو ویډیو په شکل شي یا تقریر په شکل شي امیر مخته راغلی او کوم ته خورا کړله او د خورولو کوشش هم کوو د امیر داسې وه چې هغه پراپر چې کوم تنظیم ورته چې مو درته ویل چې موږ بیس دغه طرف ته رواني هغه په ازریا خو نه و خو بیا هم موږ د شای پرېښتی نه و د شای هم خامخا سوتلی و جاري دغې منظم کولو دپاره همیش په عین شي باقاعده وروسته پر خو داسې لیده شي لکه په سوشل میډیا چې موږ کسي لکه یو لښکار پی ټي ایم هر سړی د خپل زینت لګیا دی داسې هغه مخصوصه بیانیه چې کومه ده هغه که پی ټي ایم موږ په سوشل میډیا باندې وکسي غونډ کسون یې نه فالو کوي داسې مخصوصه بیانیه نه درېمي مشکلات چې کوم وي دا په هر ځای شي وي اختلاف نظر چې کوم وي دا په هر یو شي د پوره غونډ تنظیم شي نه موجود وي که نه موږ د دغې خبرې په امن باندې د لر او بر وطن په امن باندې دغه خبرې نه د دهشتګردي د ختمولو د زور چې کوم د جبر دی دغه ختمولو دا چې کوم بغا دي په دا باندې موږ غونډ سره اګري که نه دغه بالکل ضروري شی دی چې اختلاف نظر چې کله بیان تر درېمې ورته ده نه وي دا د په مجلس کې وي خو هغه مو بیا درته وویل هم پی ټي ایم داسې نه چې لښکار دی پی ټي ایم ته لښکار څوک هم نشي ویلی لښکار هغه وي چې بس هېڅ سر لم پاتې نه لګېږي نه دغې هر شی پاتې شته دی یوه علاقه یې موږ داسې نشته ده چې ورته موږ بغیر یو ارګنایزینګ کمیټي چلیږي دغه هر دوی خپله یوه ارګنایزینګ کمیټي یوه باډي ده موجوده ده دا چې کوم څومره لږ معمولي بدنظمي ده پشې یا هغې بدنظمۍ د وجې چې کوم تو خبره وکړه چې یعنې په بیانیه کښې پار کړو چې یا د هغې وجې لږ کې څه مشکلات منځته راودرېږي هغې د حل کولو لپاره موږ عین دی په عین شی نه تنظیم دی او تنظیم هر چا ته خپله ذمهواري ورکړې ده یعنې په دغې تنظیم که چېرې عین تاسې سټډي کې په هغه کښې اوته دي څومره دي لاس دي دومره انسټیټیوشن دي ادارې دي هر سړی خپل ادارې سره اټیچ وي هغې خپله معلومه وي چې زه د اطلاعات د ادارې سره یم چار څه ده زه د یعنې د فاینانس ادارې سره یا زه لیګل ادارې سره یا زه د فکري او علمي چې کوم تنظیمي اداره ده په هغه کښې او بیا هر سړي ته خپل بیان خپل مورال خپل هر شی معلوم وي بیا په هغه کښې نه دغه شی نور هم منظم شي د دغې پوره موږ د تنظیم او په دغې شي باندې ډېر زور خبرې چې ته چې موږ منظم وي د توس د علي چې کوم معنی دی توس وټ رهنما دی د پی ټي ایم د یخ ډېر وخت کېږي چې فیصله محفوظه ده خو د توس د یخ په رهایي کې کامیاب نه شوی وجه څه ده مسله څه ده داسې وي چې دغه خو مو اول چې کومه کیسه وکړه چې منظم وي مو داسې نه چې موږ پیرا منظم وي موږ لوزلي منظم وي که نه
هغه کلاک نه یا کلاک میش په یو آیین او په یو تنظیم کولی شي او هغې دپاره مو بار بار دغه تکرار دی چې میږ ملګري لګیا دي او خپلې ډیوټې په هره ضلع کښې ملګري ته حواله شوي دي چې هغه په دغه سټاپ کړي. علي چې کوم دی دا د پي ټي ایم په مشرتابه کښې ډېر ښه یعنې ډېر لوړ حیثیت لري او دی د خپلې علاقې مینې ښه دی او دا ویایم چې دی کله ونیوه شه او په دغه نه بعد پي ټي ایم د احتجاجي نیلیه جلسې یو سیستم خو وکړ بیا فیصله راغله فیصله محفوظه شوله په دغه باندې په دا نه بعد چې د کیم ورته وکیلون دي لیا د سره چې کیم میږ ورته د کراچۍ ذمه دار ملګري دي لیا د میږ دلته د تحریک داس کړي دي لکه بادشاه وزیر یا نور ملګري چې کیم دي او ورته د هغې بار بار میږ ته اطلاعات دا وي چې میږ ورنږدې دغه شي ته تاسې یعنې بې صبره کېږئ ستایمه بارها د هغې په مشوره باندې یا د هغې په هغه باندې دغه شي تصدیق د خپل ښه کولی شي چې میږ یعنې د وکالا او د دغه ښه دا دی چې دا شاید میږ په فیور ښه دی تاسې لږ دومره صبر حوصله ولرئ خو میږ بس په دغه شي وپوهېدلي چې دا شاید دومره ویش شو چې یعنې میږ که دغه فیصله یو د ده په فیور ښه نه وای روتلی په سپریم کورټ چې میږ تر اوسه پورې یوه زوی ته رسولی شوله نو ویس بیا میږ مزید بیا له څو ورځې اول چې زه تللی و د هغې دپاره تللی و چې د کراچۍ ملګري سره او بیا ورته چې کوم وکیلون دي دغه غونډې سره م رابطه وکړله چې تاسو مزید خپل درخواست ورکړئ د استدعا یعنې د فیصلې د سنو کولو وله بس چې څه فیصله وي هغه سره بیا په هغه نه بعد کسي که په فیور شه زنده‌باد که په فیور شه نه وه پي ټي ایم د مزاحمت لیار یعنې دغه خلاف اوز چګولی د پوره یو اوزو چګوي بلکې نن هم د میږ دغه فیصله تر دغه ځای پوره وشوه چې د په شپېرې کښې هم په هر کلي کښې چې ملګري سره جمع شي د خلق سره جمع شي یو دوه کسان د ویډیو وکړو پیغام د جاری کو چې میږ سره د ظلم جبر ته بند شي چې غونډ په عوامي کچه باندې د علي د پوره یا د حنیف پښتین د پوره یا د یوسف علي خان د ویس عبدالله یا ډېر نامینه د میږ تحریک ملګري دا چې کوم دی دغه د خلاصولو دپاره یو اوس چک چې نو د پرې زه هم میږ دغه شی نه دی ورکړی میږ د خپل تحریک د ملګري دپاره تل اوس پورته کوي خو خبره دا ده چې میږ کې مالیار دو په دا لیار شی نه دغه شی هم امکان لري چې جیلو هم وي کېدو هم وي دغه جیل کېدو بند دا د دغه لیار شی نه امکان لري او میږ چې کله د میږ ملګري سره دغه پیښیږي میږ تحریکو په ټول نه لوی کوششونه او په ټول نه اول کوششونه دغه ته د زوی نه دی راستلی وي. په افغانستان کې مذاکرات شوي دي د افغانستان چې کومه مسله ده هغه ټوله دنیا نن سبا په نظر دی دلته چې د کوم مذاکرات شوي دي دا ته تاسو په کوم نظر کسئ مذاکرات خو یوه خبره وي ریزلټس ته بیا خلک ډېر نظر وي میږ د افغانستان د سوله ییز دغه مذاکرات چې کوم سوله ییز ریزلټس وي چې سوله راځي هغه ته په ډېر ښه نظر کسي هیلې لري چې که په دا کښې نه دنیا نړیوال قوتونه دا صحیح کردار ادا کړي دا شاید کامیابي ته رسېدلی شي خو که چیرې صحیح کردار نه ادا کېږي بیا یعنې په بل صورت کښې چې نشي ادا هغه دغه خوب را کښې نه یو تکلیف او د یو امکان هم شته دی میږ بیا هم دغه خبره کوي چې په افغانستان کښې مذاکرات په ذریعه باندې که چیرې دغه سوله رودرېمي امن رودرېمي دا د میږ ټول پښتین قوم یا د افغانونو د لر و بر چې کوم دی دغه ډېره لویه کامیابي وي وجه دا ده چې په دا خبره باندې اوس ټول هر سړی پوه شوی دی بار بار تکرار سره یعنې هغه تکرار یې میږ کي خو تکرار بیا هم خلک خپل پرې پوه دی چې افغانستان امن دا خو د پښتانه د امن سره ډېر کلک تړلی دی خو میږ سوچ دا دی چې دغه ټوله خطه چې کومه ده د سریلانکا نه راوغله تر تاشکند پره دغه ټول تقدیر بدلوونکی حالات هغه وي چې افغانستان په امن وي افغانستان شنه ترقي روانه وي افغانستان مثبت وي مثبت افغانستان پر امن افغانستان د ټولو خطې د امن ذمهور دی نو میږ تجویز دی چې نږدې چې کوم څومره ملکونه دي دغه یوه مستقله جرګه او غونډه په چار ده چې دا شی امن طرف ته روشي بدبختی سره د افغانستان نږدې ګاونډیونه په تېره هیستري کښې صحیح کردار نه کاده د هغې نه صحیح کردار د وجې
افغانستان د یعنی د تابعیو بربود سره مخامخ شو نږدې چې کوم پښتانه خوشول دي له هغه تړلې وي د حالات سره خو نور ملکین ها چې کیما د یعنی معاشي ترقی وا اکه چا په جنگ باندې کوشش کی پاکستان یا بل ملک چې جنگ په وجه کاری په وګټي په هغه نوې طریقې ډیره مضبوطوي چې په دا خو رکشه معاشي کاروباري لیارې خلوص شي د غونډ خلک ته د غونډه خطا ته ډیر لوی هغه غابر کی تقویت ورکی نور د نستړیا واخري پښتنه افغانستان کې چې ولیکم پښتون دي په هغه علاقې کې مسلې دي دلیر لوند چې کوم پښتون دي دلته هم مسلې دي آیا ته څه وایي چې پی ټی ایم د دغه مسلې په کاونټر کولو کې په خپل باندې کامیاب شي کا پرتل کې وخت کو پی ټی ایم چې د یو سیاسي تنظیم سره اتحاد ته مجبور شي او سیاسي تنظیمونه په پی ټی ایم په خپل هم سیاسي تنظیم دی سیاسي تحریک دی خو غیر پارلماني دی او چې کوم په یعنی په افغانستان چې سیاسي قوتونه دي یا دلته مشته د پښتنې کوم سیاسي قوتونه دي دغه متعلق خو د میر د اول ریزنه د نظر دی چې د ورکر هدي شي ته آماده دی چې پی ټی ایم مثبت پی ټی ایم دغه خطه په فایده کړی دی نو هغه سره چې کوم اتحاد دی صرف د میش خواهش د زړه نه دی دغه خور ضرورت هدي چې د وطن ضرورت هدي او دا د امن پروسس پر د امن پروسس یو امن روشي په نه بعد ترقی یو پروسس وي د هغه د پوره هدا شای ضروری دی نو میش بیا صرف خواهش هم نه وي بلکې کوشش هم وي چې په داخله تاک چې څومره سیاسي قوتونه دي هغه سره اتحاد وشي او یو متحده چې کوم فورم وي هغه نه میشه دغه خبره د پوره یو حقيقي خدمات یې وکي او دغه خبره پوره چې کوم منډې دي چې هغه واقعي بیا رنګ ډېر تیز ضروري چې څومره اتفاق مضبوطیږي دمره کوششونه چې کوم وي اثرات زیات لري لکه تو چې پی ټی ایم یو سیاسي تنظیم دی خو غیر پارلماني دی په متلین کې مستقبل کې کچیر د پی ټی ایم یو کاس مطلب پارلماني سیاست کو د پی ټی ایم د یو په حواله سره فیصله کوي پی ټی ایم په آئین شدا لیکلي دي چې پی ټی ایم غیر پارلماني تحریک دی دغه یو عہدیدار هم پارلمان ته کاندیدټ نه شي جوړولای عام چې کی ممبر وي هغه نه د په ووټ په باندې لګیدلې نه په بل شي په عام ممبر باندې راځي ځکه چې عام ممبر د میره په عین شته علاوه د چې بل پارټي کاس حقیقت شي په عام ممبر باندې د میره هغه نشته دی خو عہدیدار چې کیمی په عہدیدار باندې صرف د قومي اتحاد چې دا برقرار وسوته شي او دغه خوبره چې کیمیره تقدیر ویني په قومي اتحاد باندې بدلولې یعنی نظر هم درې چې د قومي اتحاد باندې بدلېدلی شي چې پښتون کوم ټول متحد وي او په دغه نه دا به چې یعنی موږ کوشش کی چې هر څوک په دې علاقه کې ځون سره جامع انداز باندې وسوتي نو په هغه کې موږ عین ډیر واضح دی پاین چې نه د عہدیدار د پوره بندیز لیکلی دی ډیره مننه د نن ولمستي ډیره مننه ډیره شکریا ان شاء الله پرتل کې وخت کو بیا خبره سره کی ډیر زیاتو خوشحال شولې چې تاسو دلته راغلی د ژغ متعلق یا د اعلی خان متعلق دغه سوچ خلک ورشه چې د ونه صافي دی بس دا وشول چې وسته د وزیرستان ته په وغځولې او میرا خواهش لري چې ته په دانه باز بیره خپل سیټ اپ دا کې چې په هر ځای خپل نماینده کښنه او د تو چې کیما میډیا دومره خو نور میډیا نه وي چې کیم ریاستي میډیا دوه خو د میژه د پښتني خلاف د منظم پروپاګاندا ساده عام پروپاګاندا نه شامل منظم دروځینی نو چې کیم پښتون دي مختلف چا د پښتانه په نوم چا د پی ټی ایم په نوم چا تاسو ژغ په نوم داسې چینل دي دغه مضبوطوله کوشش وکړي بیا کله چې اتفاق جوړیږي د میر اطلاعات څنګه مضبوطه شوله چې تاسو مکمل میر یو چینل خلاص کی ټلویزیون چې پاک مونږ تاسو یو مستقل غواړي مننه شکریہ